A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear friends, Assalamu alaikum. I am fine. I hope you will be fine too. May God bless you. ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو امید لرم چې ښه به یې. نننی کلاس زموږ د جیم اکویپمنټس په باره کې دی او د فټنس د اکویپمنټس په باره کې دی. مطلب د باډي بیلډینګ اکویپمنټس او د باډي د فټنس اکویپمنټس. نو تاسو ګورئ جیم اکویپمنټس او بیا پسې لاندې ګورئ فټنس اکویپمنټس. مطلب د جیم او د فټنس چې څومره اکویپمنټس دي نو د هغې نومونه به په نن کلاس کې ډسکس کوو. نو تاسو لاندې ګورئ دې قسم ماشین ته په انګلیش کې لیګ ایکسټنشن ماشین وایي یا ورته لیګ پریس ماشین ویلی کېږي. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې ته لیګ ایکسټنشن یا لیګ پریس ماشین ویلی کېږي. مخکې دی کیټل بیل نو دا هم د جیم دپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم اکویپمنټ ته کیټل بیل ویلی کېږي. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري. بیا پسې مخکې ګورئ وال بال یا سلیم بال. نو دې قسم بال ته په انګلیش کې وال بال ویلی کېږي یا سلیم بال ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ سټیبیلیټي بال. دا لاندې کوم بال چې تاسو ته ښکاري دې قسم بال ته په انګلیش کې سټیبیلیټي بال ویلی کېږي کوم چې د جیم دپاره استعمالیږي. بیا مخکې ګورئ چیسټ پریس ماشین. نو دا قسم ماشین د چیسټ دپاره استعمالیږي. مخامخ تاسو ته به د پکچر ښکاري په انګلیش کې ته چیسټ پریس ماشین ویلی کېږي. بیا پسې مخکې دی هیک سکوال ماشین یا هیک سکواټ ماشین. نو دې قسم ماشین ته په انګلیش کې هیک سکوال ماشین یا هیک سکواټ ماشین ویلی کېږي. مخکې دی پول اپ بر یا چین اپ بر. نو دا لاندې کوم اکویپمنټ چې تاسو ته ښکاري دې ته په انګلیش کې پول اپ بر ویلی کېږي یا چین اپ بر ویلی کېږي. بیا دا مخامخ کوم اکویپمنټ چې تاسو ته ښکاري دې قسم اکویپمنټ ته په انګلیش کې سکواټ راک ویلی کېږي یا هاپ راک. بیا پسې مخکې ګورئ پاور ټاور. نو دا هم د جیم یو اکویپمنټ دی چې دې قسم اکویپمنټ ته په انګلیش کې پاور ټاور ویلی کېږي. دا څنګه ویلی کېږي پاور ټاور. بیا پسې مخکې ګورئ کیبل کراس اور ماشین. دا لاندې کوم ماشین چې تاسو ته ښکاري دې قسم ماشین ته په انګلیش کې کیبل کراس اور ماشین ویلی کېږي. بیا دا لاندې کوم بینچ تاسو ته ښکاري نو دا قسم بینچ په جیم کې استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم بینچ ته ډیکلاین بینچ پریس ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ انکلاین بینچ پریس. نو دا لاندې کوم بینچ چې تاسو ته ښکاري دې ته په انګلیش کې انکلاین بینچ پریس ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ ویټ ټریس. نو دا هم د وزن دپاره استعمالیږي. ویټ په انګلیش کې وزن ته وایي. ټیک ده. نو دې قسم اکویپمنټ ته په انګلیش کې ویټ ټریس ویلی کېږي. بیا پسې مخکې دی ویټ پلیټ. دا لاندې کوم اکویپمنټ چې تاسو ته ښکاري دا هم په جیم کې استعمالیږي. په انګلیش کې دی ته ویټ پلیټ ویلی کېږي. بیا پسې مخکې دی بربل. دا لاندې کوم اکویپمنټ چې تاسو ته ښکاري دا هم په جیم کې استعمالیږي. په انګلیش کې دی ته بربل ویلی کېږي. بیا دا مخامخ کوم ماشین چې تاسو ته ښکاري نو دې ته په انګلیش کې ګلوټ هیم ډیولپر یا جی ایچ ټي ډیولپر یا هیم ریس ویلی کېږي. مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري. بیا دا لاندې کوم سایکل چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم سایکل ته په انګلیش کې انډور سایکلینګ بایک ویلی کېږي یا اپرایټ بایک یا سټیشنري بایک ویلی کېږي. دا لاندې کوم ماشین تاسو ته ښکاري نو دې ته په انګلیش کې پیک ډیک ماشین یا ایبیډکشن ماشین یا پلای ماشین یا لاټ پول ډاون ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ روینګ ماشین. دا لاندې کوم ماشین چې تاسو ته ښکاري نو دا هم د جیم دپاره استعمالیږي. په انګلیش کې دی ته روینګ ماشین ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ دا لاندې چې کوم ماشین تاسو ته ښکاري نو دا هم په جیم کې استعمالیږي. دې قسم ماشین ته په انګلیش کې لیګ اډکشن ماشین یا ابډکشن ماشین ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ کاپ ماشین یا سیټډ کاپ ماشین. دا لاندې چې کوم ماشین تاسو ته ښکاري دې ته په انګلیش کې کاپ ماشین یا سیټډ کاپ ماشین ویلی کېږي. بیا دا لاندې کوم بینچ چې تاسو ته ښکاري نو دا د خېټې د اکسرسایز لپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم بینچ ته ابډامینل بینچ ویلی کېږي. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري.
بیا د لاندې کوم بنچ چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم بنچ ته په انګلیش کې پریچر کیر بنچ یا سیټ اپ بنچ ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ ډیپینګ برز. نو دا هم د مختلف قسم د باډي ایکسرسایز لپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم برز ته ډیپینګ برز ویل کېږي. مخکې دی هایپر ایکسټنشن بنچ. نو دا هم یو قسم بنچ دی د ایکسرسایز لپاره استعمالیږي په انګلیش کې دی ته هایپر ایکسټنشن بنچ ویل کېږي. مخکې دی لیګ کارټ ماشین. نو دا هم د خپو د ایکسرسایز لپاره استعمالیږي او دې قسم ماشین ته په انګلیش کې لیګ کارټ ماشین ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ سمیت ماشین. نو دا هم یو قسم ماشین دی د جیم لپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم ماشین ته سمیت ماشین ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ ډمبل. نو دا هم د جیم اکویپمنټس دي په جیم کې استعمالیږي په انګلیش کې دې قسم اکویپمنټس ته ډمبل ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ هیمر سټرنګث ماشین. نو دا مخامخ کوم ماشین چې تاسو ته ښکاري نو دا هم د جیم لپاره استعمالیږي او په انګلیش کې ته هیمر سټرنګث ماشین ویل کېږي. مخکې دی ایډجسټیبل ویټ بنچ. نو دا هم یو قسم بنچ دی په جیم کې استعمالیږي او په انګلیش کې ته ایډجسټیبل ویټ بنچ ویل کېږي. بیا د مخامخ کوم ماشین چې تاسو ته ښکاري نو دا د رننګ لپاره وي او دې قسم ماشین ته په انګلیش کې ټریډ میل یا رننګ ماشین ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ کراس ټرینر یا الیپټیکل ماشین. نو دې قسم ماشین ته په انګلیش کې کراس ټرینر یا الیپټیکل ماشین ویل کېږي. بیا پسې مخکې دی ای بی کنګ. نو دا هم یو قسم اکویپمنټ دی په جیم کې استعمالیږي او په انګلیش کې دی ته ای بی کنګ ویل کېږي. مخکې ګورئ دا هم د جیم یو اکویپمنټ دی لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې قسم اکویپمنټ ته ډمبل راک ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ سپین بایک. نو دا هم یو قسم بایک دی یو قسم سایکل دی د ایکسرسایز لپاره استعمالیږي په انګلیش کې دی ته سپین بایک ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ دا هم د بایک یو قسم دی مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري دې قسم بایک ته په انګلیش کې ریکمبنټ ایکسرسایز بایک ویل کېږي. دا څنګه ویل کېږي ریکمبنټ ایکسرسایز بایک. بیا دا مخامخ کوم کلیمر چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم کلیمر ته په انګلیش کې سټیر میل یا سټیر کلیمر ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ دا هم یو قسم بایک دی د مختلف قسم ایکسرسایز لپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم بایک ته اپرایټ بایک ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ الیپټیکل ماشین. نو دا هم یو قسم ماشین دی د جیم لپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم ماشین ته الیپټیکل ماشین ویل کېږي. مخکې دی پنچینګ بیگ یا باکسینګ بیگ. نو دا هم په جیم کې استعمالیږي او دې قسم بیگ ته په انګلیش کې پنچینګ بیگ یا باکسینګ بیگ ویل کېږي. بیا مخکې ګورئ دا هم یو قسم اکویپمنټ دی او په انګلیش کې دې قسم اکویپمنټ ته ایروبیک سټیپ ویل کېږي. سټیپ په انګلیش کې د قدم لپاره استعمالیږي. مخکې ګورئ دا هم یو قسم پړوی دی د مختلف قسم ایکسرسایز لپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم پړو ته اجیلیټي لیډر ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ ریزسټنس بینډ. نو دا هم یو قسم بینډ دی خلک پرې مختلف قسم ایکسرسایز کوي په انګلیش کې ته ریزسټنس بینډ ویل کېږي. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري. بیا دا مخامخ کوم بر چې تاسو ته ښکاري نو دا هم خلک د مختلف قسم ایکسرسایز لپاره استعمالوي او په انګلیش کې دې قسم بر ته پوش اپ بر ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ آرم بلاستر. نو دا هم یو قسم اکویپمنټ دی د مټ لپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم اکویپمنټ ته آرم بلاستر ویل کېږي. بیا دا مخامخ کوم بینچ چې تاسو ته ښکاري نو دا هم په جیم کې استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم بینچ ته پریچر بینچ ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ پلایو باکس. نو دا هم یو قسم باکس دی لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري او دې قسم باکس ته په انګلیش کې پلایو باکس ویل کېږي. دا څنګه ویل کېږي پلایو باکس. بیا دا مخامخ کوم بال چې تاسو ته ښکاري نو دا هم د مختلف قسم ایکسرسایز لپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم بال ته میډیسن بال ویل کېږي.
مخکې ګورئ دا کوم مخامخ رنګان چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم رنګانو ته په انګلیش کې جمناسټک رنګز ویل کېږي. لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري. بیا پسې مخکې ګورئ. بیا دا لاندې کوم ټرینر چې تاسو ته ښکاري نو دا هم د مختلف قسم تربیت دپاره استعمالیږي. په انګلیش کې دې قسم ټرینر ته سسپنشن ټرینر ویل کېږي. مخکې دی ای بی رولر ویل. نو دا هم یو قسم ویل دی. خلک پې مختلف قسم ایکسرسایز کوي او په انګلیش کې دې قسم ویل ته ای بی رولر ویل ویل کېږي. بیا دا مخامخ کوم قسم بیل چې تاسو ته ښکاري نو دې ته په انګلیش کې سټینډرډ بربل یا بربل یا پری بربل ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ پیلاټیز ریپامر ماشین. نو دا هم یو قسم ماشین دی. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري. په انګلیش کې ته پیلاټیز ریپامر ماشین ویل کېږي. مخکې ګورئ بټ بلاستر ماشین. نو دا هم یو قسم ماشین دی. مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري. د مختلف قسم ایکسرسایز دپاره استعمالیږي. په انګلیش کې ته بټ بلاستر ماشین ویل کېږي. بیا دا مخامخ کوم ماشین چې تاسو ته ښکاري نو دا هم د کاپ د ایکسرسایز دپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم ماشین ته سټینډینګ کاپ ماشین ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ هیک سکواټ. دا هم یو قسم اکویپمنټ دی. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې قسم اکویپمنټ ته هیک سکواټ ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ کارډیو واسکولر ماشین. نو دا هم یو قسم ماشین دی. د زړه دپاره چې مختلف قسم ایکسرسایز کېږي په انګلیش کې ته کارډیو واسکولر ماشین ویل کېږي. بیا د مخامخ کوم ټرینر چې تاسو ته ښکاري نو دا هم د مختلف قسم ایکسرسایز دپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې ته فنکشنل ټرینر ویل کېږي. مخامخ تاسو ته ښکاري. بیا پسې مخکې ګورئ سکویر راک. دا هم یو قسم مربع کاڼی دی. مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري نو دا هم په جیم کې استعمالیږي. په انګلیش کې دې ته سکویر راک ویل کېږي. دا مخامخ کومه رسۍ چې تاسو ته ښکاري په دې خلک مختلف قسم پریکټس کوي او په انګلیش کې دې قسم رسۍ ته جمپ روپ یا کلایمبینګ روپ یا سکیپینګ روپ ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ بیلنس بورډ. نو دا هم یو قسم تخته ده. خلک یې د بیلنس ایکسرسایز لپاره استعمالوي او په انګلیش کې دې قسم تختې ته بیلنس بورډ ویل کېږي. بیا پسې مخکې دی پلاټ بینچ. نو دا هم یو قسم بینچ دی. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري. خلک یې د مختلف قسم ایکسرسایز لپاره استعمالوي او په انګلیش کې دې قسم بینچ ته پلاټ بینچ ویل کېږي. بیا دا مخامخ کوم بر چې تاسو ته ښکاري نو دا هم خلک د مټو د ایکسرسایز لپاره استعمالوي او په انګلیش کې دې قسم بر ته ټرایسپس بر ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ کرل بر یا ای زیډ کرل بر. نو دا لاندې کوم بر چې تاسو ته ښکاري دې ته په انګلیش کې کرل بر یا ای زیډ کرل بر ویل کېږي. بیا د ایکسرسایز لپاره چې کومه چټایي په کومې چې خلک ایکسرسایز کوي نو هغه قسم چټایي ته بیا ایکسرسایز میټ ویل کېږي. لاندې تاسو ته ښکاري په انګلیش کې ورته ایکسرسایز میټ ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ فکسډ ویټ ډمبل. نو دا هم په جیم کې استعمالیږي او دې قسم بیل ته په انګلیش کې فکسډ ویټ ډمبل ویل کېږي. دا مخامخ کوم بر چې تاسو ته ښکاري دې قسم بر ته په انګلیش کې اولمپیک بر یا اولمپیک بربل یا سټینډرډ بر ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ سټیپ ماشین. سټیپ اصل کې په انګلیش کې قدم ته وایي. مطلب د دې لپاره چې کوم ماشین مخامخ تاسو ته ښکاري نو هغې ته په انګلیش کې سټیپ ماشین ویل کېږي. مخکې دی جی ایچ ډي ماشین. دا لاندې کوم ماشین چې تاسو ته ښکاري دا هم په جیم کې استعمالیږي. په انګلیش کې دې ته جی ایچ ډي ماشین ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ ملټي جیم یا ملټي لیپ. دا لاندې کوم ماشین چې تاسو ته ښکاري دې قسم ماشین ته په انګلیش کې ملټي جیم یا ملټي لیپ ویل کېږي. بیا دا مخامخ کوم باکس چې تاسو ته ښکاري نو دا هم خلک د مختلف قسم ایکسرسایز لپاره استعمالوي. په انګلیش کې دې ته پلایومیټریک باکس ویل کېږي. دا څنګه ویل کېږي پلایومیټریک باکس. بیا دا مخامخ کوم اکویپمنټ چې تاسو ته ښکاري نو د دې نه لاندې سپرینګان لګېدلي او خلک په مختلف قسم ایکسرسایز کوي. په انګلیش کې دې ته ټرمپولین ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ سټال برز. نو دا لاندې کوم برز چې تاسو ته ښکاري نو دا هم په جیم کې استعمالیږي او دې قسم برز ته په انګلیش کې سټال برز ویل کېږي. بیا دا مخامخ د دې کس چې دا کوم بیګ ورسره دی نو دې ته په انګلیش کې سینډ بیګ ویل کېږي. سینډ په انګلیش کې د شګو لپاره استعمالیږي. مطلب د شګو بیګ. بیا پسې مخکې ګورئ
پاور ټویسټر یا پاور ټویسټر بر. دا یو قسم ټویسټر چې د په انګلیش کې پاور ټویسټر یا پاور ټویسټر بر ویل کېږي. بیا دا مخامخ کوم اکویپمنټ چې تاسو ته ښکاري نو دا هم د خپې د انکل لپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې قسم اکویپمنټ ته انکل ویټس ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ هینډ ګرایپرز. نو دا هم د لاس د ایکسرسایز لپاره یو ګریپر دی او په انګلیش کې دې قسم ګریپر ته هینډ ګرایپرز ویل کېږي. مخکې دی پام رولر. دا لاندې کوم رولر چې تاسو ته ښکاري نو دا هم په جیم کې استعمالیږي او په انګلیش کې دې ته پام رولر ویل کېږي. بیا پسې مخکې دی د ټولو نه لاست بیلنس بیم. نو دا هم د بیلنس د توازن لپاره یوه تخته ده. لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري او دې قسم بیم ته په انګلیش کې بیلنس بیم ویل کېږي. نو دا و زموږ د نن ورځې کلاس. زه امید لرم چې تاسو به زموږ په کلاس ډېر ښه پوه شوي یئ. که بیا هم تاسو ته څه مسئله او په کوم څه نه یې پوه شوي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. که په دې کلاس کې زما نه څه غلطي شوي نو د هغې زه ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم. انشاءالله بیا به میلاویږو د بل کلاس سره. اوکې بای. د لوی الله په امان.